بینهم بما انزل الله. د دې د وجې نه چې دوی سره کوم کتاب و تورات نه په هغه کې هم همدا خبره وه او انجیل کې وه. او بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت ذکر کړی و چې من الکتاب او مهیمنا علیه. نو دې د وجې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی و چې فحکم بینهم. او دې ځای کې الله رب العزت فرمایي چې ان احکم بینهم، ته حکم کا د دوی په منځ کې، یا فیصله کا د دوی په منځ کې بما انزل الله، چې کوم طریقه الله تعالی نازله کړې دي. ولا تتبع اهواءهم، او د دوی خواهشاتو ته بيداري مه کوه او دوی پرېږده ان یفتنوک، چې دوی واچوي تا عن بعض ما انزل الله الیک. یعنې مطلب که چېرته ته د دوی ته بیدار شې که نه، لکه څرنګې دغه په یهودو کې طریقه وه چې هغوی به قطع طریق او همدارنګې نور ګناهونه وغیره کولو، او که چېرته لکه څرنګې دوی خپلو علماو سره راتلو او پیرانو ته نو رشوتونه ورکولو او ځانونه به خلاصولو، فتیې به ورکولې، ویده شي کې تا واقع نه کړي او مبتلا نه کړي. ان احکم بینهم بما انزل الله، فیصله کوه د دوی په منځ کې چې کوم په طریقې سره چې کومه نازل کړي د الله تعالی، مطلب په دې کتاب کې. ولا تتبع اهواءهم، او تابعداري مه کوه خواهشاتو د دوی، واحذرهم پرېږده دوی ان یفتنوک، چې وانچوي تا په فتنې کې، یا مطلب چې وانړوي تا عن بعض ما انزل الله، د هغه څه نه چې کوم نازل کړی دی الله تعالی الیک تا ته. فان تولوا، که چېرې واوښتل نو فاعلم بیا پوه شي چې انما یرید الله، یعنې مطلب که چېرې دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فیصلې نه واوښتلو نه منله، نو یقینا الله تعالی بیا غواړي چې ان یصیبهم، چې سزا ورکړي دوی ته ببعض ذنوبهم، د دوی ګناهونو د وجې نه. وان کثیرا من الناس لفاسقون، یقینا ډېر خلک چې تابعداري د پیغمبر نه کوي نو دا فاسقان دي. افحکم الجاهلیت یبغون، دا مخکبل آیتونو سره لګېږي. یهودو طریقه دا وه چې دوی به ډاکې غلې وغیره به کولې او قتلونه یې به کولو. بیا به طریقه دا وه چې خپلو پیرانو څخه به راغللو او هغو ته یې به فدیه او همدارنګې رشوت ورکړه او ځانونه یې به خلاص کړو. نو اوس داسې کېدی چې یاره دوی همدا ګمان نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم کوي چې یاره دوی به همدارنګې شوکې او همدارنګې قتل وغیره وکړي او بیا رسي نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه چې دوی بیا د دین هم همدې طریقې سره رشوت ورکړي او ځان خلاص کړي. لہذا طریقه دوی والا غلطه دی. افحکم الجاهلیت، آیا دوی لټوي یبغون، آیا لټوي دوی طریقه د جاهلیت والا. ومن احسن من الله، او څوک دې زیات ښایسته د الله تعالی نه حکما په حکم کولو کې، لقوم د چې قوم دپاره څه هغه یقین کوونکي وي. یا ایها الذین آمنوا، یا خلکو چې ایمان راوړی دی، ترک موالات د کافرو سره، مخکې کسه د هغوی احکامات هر څه ته بیان کړو، هغوی شکل او صورت اخلاق کې بیان کړو. لہذا دا چې کله د پیغمبر تابعداري نه کوي نو دغه نه ځان ساتل پکار وي، هېڅ کله هم دوستي ورسره نه کول پکار وي. یا ایها الذین آمنوا، یا خلکو چې ایمان راوړی دی، لا تتخذوا اليهود والنصارى، منسئ تاسو یهودیان او نصارا اولیاء په دوستنۍ سره، بعضهم اولیاء بعض، دا په خپل منځ کې ملګري دي. ومن یتولهم منکم، او څوک هم چې لاړ د تاسو نه دوی طرف ته نو فانه منهم، یقینا دا به هم دوی نه وي. ان الله لا یهدي القوم الظالمین، الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. فترى الذین فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض نو مراد منافق دي. چې ته به کسې هغه خلک چې هغوی په زړونو کې مرض دي، مطلب دغه منافق دي. یسارعون فیهم، چې دوی به منډې وهي په دې یهودو او نصاراو کې. یقولون، یی به دا خبره چې نخشه مو ویدېږم ان تصیبنا دائره، چې وبرسېږي موږ ته مصیبت یا حادثه د زمانې والا. په دوی زړونو کې دغه مرض و. اصل کې دوی د پیغمبر همدارنګې د پیغمبر کتاب قرآن کریم دا نه منل زړه کې وو. نو دوی د وجې نه یې بانې کولې او ویلو چې یاره موږ که چېرته د پیغمبر تابعداري وکړو، د الله تعالی کتاب ومنو، دا قرآن کریم چې کوم راوړی دی، نو موږ د خامخا دغو یهودو نصاراو نه درد او تکلیف ورسېږي. فعسى الله ان یأتي بالفتح، د فعسى سره عسى نسبت چې کوم ځای کې هم الله تعالی ته وشي، هغه ځای کې به دې مقصد ختمي فیصله وي، چې دغه خبره به یقیني وي. نو فعسى الله قریبه دی الله تعالی ان یأتي بالفتح، چې راولي فتح او امر من عنده، یا یو حکم د خپل طرف نه. فیصبحوا، نو بس به ګرځېږي دوی علی ما اسروا، په هغه څه باندې چې کوم دوی پټوي په خپلو زړونو کې، نادمین خیمانه. یقول الذین، او یی به هغه خلک چې هغه ایمان والا دي، هؤلاء الذین، آیا د هغه کسان دي اقسموا بالله جهد ایمانهم،
چې دې قسمونه کړي مضبوط په الله تعالی باندې انهم لمعکم چې یقینا دوی به تاسو سره وي نو حبطت اعمالهم بربادي عملونه د دوی لنه فاصبحوا خاسرین وبګرځېږي دوی تاوانیان یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو من یرتد منکم عن دینه څوک هم چې واپس شه تاسو نه د خپل دین نه فسوف زر دې چې یأتي الله رابري الله تعالی یو داسې قوم پیدا وکړي داسې خلک چې یحبهم چې الله تعالی به دوی سره محبت کوي او دوی به د الله تعالی سره کوي اذلة علی المؤمنین نرمي کوونکي مؤمنانو باندې او عزة علی الکافرین سختی کوونکي کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله او دوی مجاهده کوي د الله تعالی په لاره کې ولا یخافون او نه به ویریږي دوی لومة لائم ملامت ته ملامت کرنا داسې قوم به الله تعالی پیدا وکړي چې دا به جهاد کړي د الله تعالی په لاره کې څه مطلب چې مخکې ذکر کو حکم یهودو ته و چې تاسو جهاد وکړو موسی علیه السلام په ټیم کې او دیو نه انکار وکړ دویم دا چې لا یخافون لومة لائم د ملامتګر ملامتي نه به هم دوی نه ویریږي څه مطلب چې کله لکه یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آخري وخت د مال امت په فساد کې واقع شي او دې ټیم کې څوک هم چې د مو سنت یو ژوندی کړي مطلب یو سنت ادا کوي نو دوی د وصل شهداو برابر اجر میلویږي مقصد څه وي چې دا خلک تو پر سپکي او همدارنګې دین پر ټوکې کوي هغه ټیم که ته دین ادا کوي نو لا یخافون لومة لائم بس بیا د ملامتګر د ملامتي نه مه ویرېږه دین ادا کوه دین خدمت کوه ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل د الله تعالی چې چاته خوښه شي ورکوي والله واسع علیم انما ولیکم الله ورسوله یقینا دوستان د الله تعالی دوستی کوي الله تعالی تاسو سره او دغه پیغمبر خلک چې ایمان راوړی دي یقیمون الصلاة پابندي کوي د لمانځه ورکوي زکات او هم راکون او دوی عاجزي کوونکي دي اصل کې دې کې یقیمون الصلاة کې علما فرمایي غالبا حدیث هم دی وی کله بنده چې منځه ته ودرېږي او نیت وتړي د ټول کوم محرمات کې هر څه ترکي نو چې کله دا رکوع ته ځي او رکوع کې مطلب دی چې دغه د الله تعالی رحمت ته تیاری کوي یو د عاجزي په لمانځه کې رکوع شو او دویم بیا ټول زیات عاجزي چې هغه په سجده کې او سجده داسې چې لکه د الله تعالی په رحمت کې وفاوال شو ومن يتول الله ورسوله او څوک چې دوستي کوي د الله تعالی او دغه پیغمبر سره خلکو سره چې ایمان نه وړی دی نو فإن حزب الله یقینا دغه ډله د الله تعالی دی او دا به غالبېدونکي وي یا ایها الذین آمنوا زجر مؤمنانو ته ای ایمان اولو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا تاسو ملګرتیا مه کوئ د هغو خلکو سره چې هغه د تاسو سره دین چې دی د هغه په ټوکو او لوبو سره نه شي د هغو خلکو نه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم مخکې د تاسو نه